بسم الله الرحمن الرحیم. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. خبردار حلال په تنبیه ده په توس کښې هر سړی د خپل حیثیت مطابق شپون دی، ذمه دار دی او د هر شپونونه د خپل رمي پښتنه کیږي. توس چې څومره واست راسي خپل رمي پښتنو درخشي، که د کور مشر وي د کور د قبیلې وشي، که د مدرسې مشر وي محتمم وي مدرسې د بچو نه او د استادونو د حقوق د دې د اخلاقیات د تربیت او د دې خوارو کې څوک د هر پهلو پښتنه و درنه کیږي. لہذا په دې حواله سره صرف یو ذمه داره مقصود نه دی، د هر فورم د هر منصب د هر فیلډ ذمه داري، که غټ افسر و لوند وړه افسرونه په باره کښې پښتنه شي، که پلور و د الودي پښتنو دنې کیږي، که ماستر و شاګردونه پښتنه، که معلم و مدرس و طالبونه پښتنو شي، که مطلب چا حقوق ورسره وي د هغې حقوق یې پښتنو دنې کیږي. نو دا یوه غټه کلیه بیان کړې د شریعت چې د هر شپنونو پښتنه د خپل رامي کیږي. د هر ذمهدار په خپل ځون خپل سوچ وکړي چې زه یې څومره شي ذمهور یم، د څومره چا ذمهور یې، څو کسانې ذمهور یې، د څه شي ذمهور یې، کم از کم چې خپله مطلب هغه ذمهوري خو سړی وپېژني. نو په دې حواله سره صرف یو فرد دا نه مراد نه دی چې هر کیم انسان وي د هر کیم شعبې سره وابسته وي د خپل ماتخ د هر قسم حقوق په باره کښې خواروک، شوق و لباس، پوشاک، اخلاقیات، ذمهداري، ډپټي، اوقات، لمخات، نشیز، برخاست، دې تمام پهلوګونه سړی خامخا ذمه دار ګرځي او د الله د څنګه معاف نه دی. پلورو په الودا نیولی وي، استودو په شوګرد نیولی وي، اعلی افسرو په ماتخ افسرو نیولی وي، ډېر ذمهورو په لوند نیچه طبقه نیولې وي، چا خواروک حقوق در سره وي، چا شوق حقوق در سره وي، چا رقم پیسې حقوق در سره وي، چا د اخلاقیات حقوق در سره وي، چا هر کومه ذمهداري د دو نو هغې مطابق د ماتخت د حقوق د هر چا نه پوښتنه کیږي. الله دې همیش په خپله ذمهدارۍ کښې کامیاب کو او دا یوه کلیه د هر چا د پوره دو. مننه.